الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث پاک کے فرمائی دے حدیث تا حدیث قدسی وی. حدیث قدسی اغا حدیثی چی نبی علیہ السلام دا اللہ نے نقل کئی اور رب العالمین فرمائی چی روجہ دا سے عبادت چی دا خالص زما دا پارا دا او دا دی روجی بدل بمزور کوم. اسرونو سوال دا رازی چی ہر عبادت دا اللہ دا پارا دے دلتا دا روجی دا تخصیص ولو شو منس کبن کو دام اللہ لکو دا پکنیت کی وایو چی خاص اللہ لرا کیو صلی حج کئی نو آغی کم داوی چی خاص اللہ لرا او کیو صلی روجی نسی نو آغی کم داوی چی اللہ دا پارا نو چی ارکل ہر عبادت دا اللہ دا پارا دے نو دے حدیث کی رب العالمین دا روجے تخصیص ولی کئی چی روجہ خالص زما دا پارا عبادت دے. رونو دا آغی جواب دا دے چی نور سمر عبادتو ندی ادا خلقو نا پٹ نشکولی خام خوابدن انسان خبری گی لکه مثلا که سړی منس کوي نو د جمع منزله برازي نور مسلمانان دنه خبر شو. حج لکه زی چانه پټول نشه صدقه او زکات که ورکه نو که د ار چانه پټ کې خو چې چاله ورکه هغه خو ته خامخا خبر شو. روجه داسې عبادت ته چې ته څوک نه خبره نو هېڅ څوک دنه نه خبرېږي. دا دا رمضان روجی دی دا خو عام مسلمانان نیسی نو یو بل نه خبریگی لیکن کته نفلی دا رمضان نه علاوه بل روجه نیسی نو کته ځان نه بچی او خزم نه خبره او پټه نیسی نو بیشک اقسی نویش. زمونږ یو عالم تیر شوی دی او د دین یو لوی کتابی لیکلی دی هدایه علامه مرغینانی رحمت الله علیه اگر 15 کاله د الله د رضا دپاره روجې نیولې دي او دا 15 کاله چې روجې نیولې دي نو دا داسې روجې وې چې نه ته ښځه خبر و او نه ته بچي خبر دی هېڅ څوک هم ته نه دي خبر یو الله به ته خبر و. که کور والا به وله ډوډۍ راوړه وی کېری دلته ابې پې کېښوده وی ځې دا به زه عمره کېدی نو هغې به لاړل نو شاگرد ته به آواز کړی وی دې خوا راشه وی دا ډوډۍ وخوری مانه زیاتي ده هغې به وخوړه وی بس اوس ځه. کور والا به دا خیال راغی چې دا ډوډۍ جوړده خوړلې ده او د شاګرد به دا خیال و چې ډوډۍ ډېره وه نو د په خپله به هم خوړلې او په ما به هم خوړلې نو 15 کاله تیر کړي دي او په 15 کاله کې روجې ونیولې او هغه روجو نه ښځه او بچي هم نه دي خبر. نو روجه داس عبادت ته کته ته څوک خبره خبرېږي او کته وې هېڅ څوک دې خبر نشي نو هېڅ څوک به هم ته نه خبرېږي او الله به ته خبرېږي. نو ځکه نبی علیہ السلام
دا الله نه نقل کوي او رب العالمین تخصیص کوي چې روجه غ عبادت ته چې دا خالص زما د پاره ده. که دا بنده ته بل څوک نه خبرې نشي خبرې دی یو زه به ته خبرېږم. وانا اجزي به، الله فرمایي د دې بدل به زه ورکوم. دلته هم سوال راځي چې د نور عبادتونو بدل الله ورکوي، ځکه آخرت کې خو داسې څوک شته نه چې چاله دې بدل ورکي. نو د روجې تخصیص ولې کوي؟ نو د هغې هم ګڼ جوابونه دي. یو جواب خو یې دا دی چې د نور عبادتونو بدل ممکن ده چې الله تعالی د فرشتو په لاس ورکي، او روجه داسې عبادت دی چې د دې انعام به الله تعالی په خپل شان لایقه بنده له ورکوي. لکه بعضې وخت کې یو انعام وي نو بادشاه اعلان وکړي وزیر ته وایي دا ته ورکه، گورنر ته، وزیر اعلی ته، ممبر ته، بل ته وایي چې دا انعام ته ورکه. لیکن کله چې یو اهم څیز نو بادشاه وایي دا به زه په خپل لاس ورکوم. دې نه دا معلومیږي چې دا روجه په ټول عبادتونو کې یو اهم څیز دی، اهم عبادت. ذکر دې بدل رب العالمین د فرشتو په ذریعه په واسطه نه ورکوي، په خپله یې ورکوي. دویم دا دی چې د نور عبادتونو بدل الله ورکوي نو وربکي چې کوم د الله د نظام متعلق د اصول مطابق بدل دی، او د روجې بدل به الله په داسې انداز او شان ورکوي چې هغه به د نورو نه یو امتیازي حیثیت لکه د چاله انعام ورکوم نو لکه د انعام والا وربکم. او یو څیز دا دی چې هغه ډېر اهم دی، هغې له به جلسه جوړه کړم، خلک به راوغواړم، یو ډېر لوی شان به جوړ کړم، نو هغه انعام به ورکوم. دقه رنګې رب العالمین چې د روجې انعامات کله ورکوي بدل ورکوي، هغې له به د محشر پر ورځ یو لوی شان او یو عزت او یو لوی عظیم الشان پروګرام جوړ کړي او په هغې کې به یې روجه دارو له ورکوي. داسې نور جوابونه علما و محدثینو لیکلي دي، بعضې څیزونه توجیحات. خو خلاصه دا ده چې دې نه دا معلومه شوه چې د روجې څومره لوی اهمیت دی. او یو دغه کې راځي یو روایت کې، اگر چې یو شاذ روایت دی خو هغې کې راځي چې انا اجزا به، روجه چې بنده نیسي مالی نیسي او د دې بدل زما ذات دی. نو د الله ذات څه معنا؟ د الله دیدار د دې بدل دی. او حدیث پاک کې راځي الله یې زموږ نصیب کړي چې د قیامت پر ورځ به رب العالمین جنتیانو له جنتونه ورکړي او د جنت داسې خوشحالی به ورکړي. حدیث پاک کې راځي، حدیث قدسی دی، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او کما قال. وی چې کم زمان نیکان بندگان دي نو هغې له ما داسې خوشحالی تیاری کړي دي چې هغه نه یو سترګې لیدلي دي، نه د چا په زړه کې تېرېدی شي او نه د چا غوږ د هغې تفصیلات اورېدی شي. داسې خوشحالی دي. الله یې زموږ نصیب کړي. ځکه حدیث پاک کې راځي چې د هر جنتی په کور کې به څلور ولې بیږي، یو د شاتو، یو د پیو، یو د خالصو اوبو او یو د شرابو. خو د جنت شراب به داسې نی لکه د دنیا شراب، خوند او لذت به پکې وي، نشه به هم پکې نه وي چې سړی نشه کي، او د سر دا چکر او سر دا قصې به هم پکې نه به سر باندې چکر راځي او نه به نشه راځي، سړی به بلکل لکه چې عامې اوبس کي، خو خوند او لذت به د شراب وي. او اوبه به کمې اوبي، نو نبی علیہ السلام فرمایي اوبه به داسې خشته یخې وي لکه د واورې برابر، او داسې به خوږې وي لکه د شاتو برابر، او تکې سپینې لکه د پیو خالص د اوبه به، او خالص صفا پی دا به په جنت کې بیږي، وله به د هر جنتي په کور کې. نو صحابه کرامو تپوس وکړه د نبی علیہ السلام نه چې د الله رسوله په دنیا کې خو چې ولی په هغې کې خټی، د جنت په دیولو کې خټه شته که نشته؟ وی او د جنت په دیولو کې خټه شته خو هغه به مشک او عنبر بی، خوشبویي به کوي. وی صاحب د دنیا په دیولو کې خو قطقاڼې وي، کاڼي پکې لاندې چې کاڼې پکې نی هغه ولم خوند نه کوي، دا نري نري کاڼي هغه لاس ورکوي. وی او د جنت په دیولو کې دننه به کاڼې وي
خو هغه به یاقوت او زمرد او مرجان بی، دا به د هغه ولو دننه کاڼي بی. اونې بوټي د جنت داسې میوه، د دنیا دا میوې چې دي و اتو به متشابها، قرآن کې الله فرمایي د دې په شکل میوه بی چې سړی یې پیژني چې دا خو سیب دی، دا کیله ده، دا مالټه ده، خو په ورکوټي والي کې به دومره نی لکه د دنیا دا چې ده. ولې؟ ځکه هلته انسان به ورته غټي، دلته زمونږ قدره کوټه دی، او هلته به د هر جنتي قد 10 گزه به اوږدې دی او 3.5 گزه به دی د دنیا په گزونو پلني. ولې؟ د جنت هغه خوشحالی خو دا وجود بسی، او د جنت خو د جنت یو سیب د ترو شو کوي نو به ستا هفته کې به خلاص نه کړی شي. نو چې میوه غټه ده چې وجود ولا غټي، چې ښه په سر او په خوشحالی باندې هغه خوشحالي سړی برداشت کړي، نو 10 گزه اوږد زمونږ په گزونو 3.5 گزه پلن به وجودي، هغې له به میوې هم غټې غټې مزیدارې. لیکن د جنت میوه به داسې نه چې د دنیا میوه دی، هغې کې سخا میوه نشته، چینجې پکې نشته، پیکه پکې نشته او ستغه پکې نشته، خشته میوه به مزیداره. اونې خطوط هم پکې اجت نشته، چې کمې میوې ته د چا زړو شي هغه میوه به نیغه راښکته شي او د انسان دې خولې ته به راورسي او ته به یې روشوکې. اینځلو ته ضرورت نشته چې دا زه ووینم په دې دوړه ده او دا ګند دی، نه پاکه صافه میوه، خو چې تی سنګ روشوکې په حقه ځای به هغې کې په هغه ساعت بله میوه زرغونه شي، بله به پکې وشي. دا د جنت میوې دي، هر قسمه میوه، د هر موسم میوه دا تا ته په جنت کې ملاوي. یو صحابي تپوس کی د الله رسول په جنت کې دوړه شته؟ وی او، خو د دنیا د خورې دوړه نه، دوړه به سي ابا زعفراني. زعفران څومره قیمتي شی دی او څومره خوشبویه دی. جنتی له چې الله تعالی کم کور جوړ کړي، د ادنا جنتی کور چې د ټولو نه کم جنتی، حدیث پاک کې راځي دا مسلمانان چې کم بدعمله دي دا به جهنم ته لاړ شي، نو جهنم نه بیا الله وباسي چې د چا ډېره ګناه ډېر ساعت به تېروي، چې د چا لږه ګناه ده لږه موده به تېروي. د ټولو نه اخیري سړی چې په جهنم کې پروت دی مسلمان، چې ده د دومره زیاته ګناه بل چا نه کړې، دی به ته الله په آخر کې راوباسي. نور به یې له ده نه مخکې دا لږ لږ ګناهګار دا به یې ایستی وي، دی به اخري هغه غټ ګناهګار چې د ده نه زیات ګناهګار بل څوک نه، خو یاره ایمان یې وي، دی به ته الله راوباسي، د جهنم په دې غاړه به یې کښېنوي. نو دی به وایي چې یا الله شکر دی، تا له حمد دی چې د دې مصیبت نه خو دې خلاص کړم. په دې غاړه به یې ناست دی. نو چې سړی د لوی مصیبت نه خلاص شي رکوټي ته غاړه ایږدي، چې په دې غاړه یې کښېني دی جهنم ته به ګوري، وایي دا الله لوی حمد دی چې تا نه خو د خدای خلاص کړم. نو چې څه موده تېره شي نو دا نور وجود به یې ټیک شي او دا مخ له به یې هغه تو راځي، دی به یا الله یو سوال ده نه کوم، د دې جهنم نه مې دا مخ بل طرف ته واړوه، ډېر ګنده شی دی او ډېر سخت د عذاب شی دی او ډېر تو راځي مخ یې راله وسوځم، دا مخ را دی بل طرف ته واړوه، بس دا سوال ده نه کوم. نور الله تعالی لوی حمد دی چې د غم نه دی خلاص کوم. الله دې مو ساتي، ګوره ډېره ګرانه خبره. الله رب العالمین به ورته فرمایي بنده دا مخ به دله راواړو، خو هسې نه چې بیا بل سوال وکړي، الله بل نه غواړم، دا یو سوال مې قبول که مخ مې راواړه او بل یو پوټی شی نه غواړم. وی ګوره وی وعده مې ده، ارش الله به فرشتو ته حکم وکړي راویاړوی دی بل طرف ته، نو مخ به دی بل طرف ته راواړی، نو چې دا مخ دی بل طرف ته راواړی دا فضا به وویني، ده خو به په لکونو کاله په جهنم کې تیر کړي، په زرګونه کاله به یې تیر کړي، هر څه به ترې د دنیا هغه خوندونه یېري، چې دی وویني دی به حیران شي چې یا الله دې خوا هم خلک شته، سورې هم شته، سورې به وویني، اوبه به وویني، نو دا شا به یې تو وایي او دې خوا چې دغې ته وګوري نو دی به د اړه کې وایي چې لږ غټ سوال مې کړی وی نو ښه به و. نو چې څه موده به غلی غلی بیا به یا الله دا مخامخ سورې دی، لږ غوندې سورې دی، لږې غوندې اوبه دي ورسره، نو رب العالمین ما دقې سورې ته ورنږدې کړه چې لږ د دې لاندې شم، د دې تو نه خو خلاص شم، او لږې غوندې اوبه دي یو څو ګوټه چې ده وسته. الله به ورته وفرمایي ای بنده تا وختي ما سره وعده نه وکړه چې بل سوال به نه کوو، وی الله بس دا یو مې قبول کا. دې بړه کې وایي
کله دې نه غټ سوال وکړم هسې نه الله په قهر شو بیا مې جهنم ته ونه غورځوم یریږي به غریب الله بس دا سوال ده نه کوم بل نه کوم وی ګوره یو ځل دې وعده خلافي وکړه وی نه الله بیا نه کوم بس دا وعده و حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله له به قسمونه به الله ته وخوري وعدې به ورکړي زما د ستا په ذات قسم وعده در سره کوم بل سوال نه کوم خو دغې لږ سوري ته مې نږدې کړه لږې اوبه به اوس کوم د جهنم تاو والم زرګونه کاله او جهنم کې سوځېدلې مه چې الله لږې اوبه خو اوس کوم نو به الله تعالی به ورته بیا وایي چې ښه نو دا به دې قبول کوم خو بل وي نه بل سوال نه کوم فرښتو ته به حکم وکړي را پرېږدي هغه لږ سوري له به راشي چې راشي د جهنم د تاو نه خو خلاص شو مخ یې خلاص شو شی یې خلاص شو اوبه به موسکېده زړه یې یخ شو هلته به ناست وي چې داسې نظر وکړي او د هغې نه غټه ګوره اونه به وویني د دې اوبو نه به ډېرې اوبه وویني دا به لږې یخي هغه به ډېر زیاتې یخي لږې به وایي اوهو بیا دې غلطي وکړه بنده که دغه سوال دې کړی وی نو خبره دا به څه کېږي نو غلی به غلی به اخر کې وي راشه الله دې زما سوال دې وکړه وی یا الله یو سوال در نه کوم بیا څه وی بنده الله ګورې خبردار دی ښه هغې سوري له مې بوځه هغه سوري م لږ ګورو دی دلته مې ګرمي کېږي او هغه اوبه م لږ یخې دي او دا اوبه هغسې یخې نه دي یا بنده نو تا دوه ځله سوال ونه کړ وی بس الله دا یو مې بل ومنه وی تا چې قسمونه خوړلې او دا وعدې دې را سره کړې وې وی بس الله دغه مې څه کړي خو بس دا یو سوال د نه اوس بل کوم بل نه کوم وی ګوره بل به وکړې وی خدای ستا په ذات مې دې قسم چې بل به نه کو یو قسم نه دوه نه حدیث کې راځي قسمونه به وخوري او یو وعده نه حدیث کې راځي وعدې به الله ته مخکې کوي چې بل نه کوم خدا مې بس ومنه بس دغه ګډ ګور سورې دی بس دغه یو چې نصیب شي نو لکه چې جنت هر څه راته میلو شو هلته به الله نږدې کړي هغې کې به دې لامبي هغې کې به کېمني خو چې هلته ور نږدې شي د جنتیانو دا شور به واوري او لکه دا خو د دیوال نه خوا څه شورم شته دا جوړه جنت دی ښه زما ملګري جنتیان جوړ دی کې دننه ناست دي او دا څو شو دا سوال خو مې بیا نیمګړی کړی دی چې دا سوال مې کړی وی اوس دې غریب په دیوله کې دا سوال کولی نه شي چې ما جنت ته نږدې دننه کا هسې نه که جنت غواړم او الله غصه شي واپس مې دې دوزخ ته رونه غورځوي چې ښه ناشکره د لوی بلا مصیبت نه مې خلاص کړې لا اوس جنتونه غواړې تا کړې څه دي نو د الله خو یو خبره ده بیا الله سره خو سړی حساب کتاب نشي کولی وی رب العالمین داسې یو سوال دنه کوم ډېره موده به چپې بیا څه وی یا الله د جنت دې دروازې ته مې ور نږدې کړه دې کې مې ډېر یاران دوستان دي چې هغوی خو ووینم نو الله به ورته بیا وفرمایي بنده نو تا اوس قسمونه ونه خوړل وعدې دې را نه کړه چې بل سوال به نه کوم نو بل سوال دې وکړه یو سوال دوکه بیا دوکه څومره دوکه بازې نو دی به بیا الله ته قسمونه وخوري چې بس الله دا اخري ځل دی نه پس بل سوال نه کوم چې مې وکړه چې څه دې خوښې را سره وکړه او قسمونه هم درته خورم خو الله دا یو سوال مې قبول کا چې دا خپل ملګري خو په دې جنت دې دروازې نه لګوي نه نو بیا به قسمونه او وعدې وکړي نو الله بیا راوړي د جنت دروازې ته بیا مخامخ کړي نو چې کښېنئ او د جنت هغه هر څه وویني هغه خوشحالۍ وویني جنت کې هغه میوې وویني په جنت کې هغه خوشبویه وویني هغه خپل یاران دوستان وویني نو بیا کوم ځای په ځان ټینګېدی نو بیا به غلی به نو یا الله یو سوال دنه کو بنده بیا څه وی وی د جنت ته مې خیر دی ور داخل کړې دیوال سره به کښېنم خو چې لږ ورننه لږ به مې وردننه نو رب العالمین به دغه ځای کې وخاندي حدیث کې راځي الله داسې وجود نشته لکه زما ستا چې دی دا الله د شان سره مناسب دی خو د الله خندا د الله خوشحالي ده الله به وخاندي نبی علیه السلام وخندل په خپله وی الله به وخاندي او وی به چې ماغ درکه یا بني آدم بني آدمه څه دوکه باز دی څه وعده خلافې څومره قسمونه دې خوړل څومره وعدې دې وکړه چې بل سوال نه کوم او چې یو دې قبلوم بل نو دی به وی یا الله اوس دې وخت کې څه وی یا الله ما خو خپل سپیره بنده مه جوړوه کنه د جنت نه خو چې بار دی خوا سپیره دی نو الله ما سپیره مه جوړوه ما نیک بخته او دا یو سوال مې بس قبول کو د جنت ته مې ور داخل کا نو رب العالمین به ورته خوشحاله شي او جنت ته به داخل کی نو الله به ورته څه وی ښځه وایه څه غواړې جنت ته خو داخلوم خو څونه جنت غواړې نو دی وی دونه غواړم دا غواړم دا غواړم دا غواړم نو وی نه نورم غواړه شابه
نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د پړه کې څومره تیریږي الله به تی نورم غواړه، نو دی به هغه غواړي. نو چې دی هغه وغواړي که نه، نو بیا به ورته رب العالمین وفرمایي بنده دا شی وغواړه، الله به ورته یادوي دا وغواړه دا وغواړه دا وغواړه دا. نو چې الله ورته څیزونه یاد کړي دی ټول وغواړي، نو رب العالمین به ورته وفرمایي وایي زه چې دا تاسو غوښتل دا مې هم دله درکړل او ردې لس چنده دله درکوم، زه جنت ته داخل شه. نو ابو هریره رضی الله عنه د حدیث راوي دی، وی دا په ټولو جنتیانو کې د لاندې مرتبه جنتی دی، نورو مرتبې دنه زیاتې دي، او دې جنتی ده چې الله څومره جنت ورکي ابه د دنیا لس چند دی، لس چنده د دنیا. دا دنیا ټوله چې راغونډه کړه دې لس چنده جنت د ادنا جنتی دی. نو ته به چې دی به پیسه کوي جنت کې خو یو لږ رکوټې غوندې کورم کافر په دې به دې څه کوي؟ نه، دې چې کم ځای ته رسېدل غواړي دا خو د دنیا لارې او موټرې نه دي، او نه د دنیا سایکل دی چې ته پیسو ورشې وګرځې او یا په خپو منډه وې. نه، که ته یو ځای ته تلل غواړې نو سترګې به پټې کړې او هغه ځای به په دې اړه کې راولې، هلته به ورسې. په هوا به هم پکې خلک الوزي، لاس به وخوځې خپې به وخوځې لکه د مارغه پکې په خپله هم الوتی شي. الله به دله کرسی هم درکړي، د کرسی نه مراد لکه دې زمانې د جزونه دي، هغه زمانه کې خو جز نو، کرسی به الله درکړي، په کرسی به کښېنې او چې کوم طرف ته ستا زړي په هغه کرسی به ناست هغه به والوځي او هلته به ځي. نو کرسی نه مراد د دې زمانې جزونه شو مثلا، یا بل یو څیز شو، خو چې کوم خوا ستا زړه مني نو هلته به رسي. نو په ډېر زر په سکنډونو کې سکنډ نه مخکې له دې نه ته کراچۍ ته هم رسېدی شي، له دې نه ته سعودي عرب ته هم رسېدو دومره ځای کې رسېدی شي. نو داسې انسان ته چې دا کومې خوشحالۍ میلاویږي نو دله لږ ځای نه دی پکار، دله ډېر لوی ځای پکار. او د الله په دربار کې خو د دې څیزه څه کمي نشته. یو میږی دی مثلا زه مثال در کوم او ستا په کور کې دننه دی، میږي وایي دنیا خو همدغه ده چې دا زه کوم ځای کې ګرځم. که میږي ته څوک ده وایي چې نه لاهور هم شته او پېښور هم شته او کراچۍ هم شته او سعودي هم شته، نه وایي ته لیونی که روغ یې. هغه ته خو دغه خپله دنیا ښکاري چې کوم ځای کې دا میږي چکر لګوي، د هغه ذهن دا نه دي چې دا سوات هم دی او سیند هم شته او اون هم شته او دریابونه هم دي او دونه دنیا هم ده او امریکا هم ده او کابل هم دی او برطانیه هم ده. میږي دا چېته مني؟ ولې؟ ځکه د میږي هغه دماغ دونه محدود دی چې کوم ځای ګرځي هغه وایي دنیا هم دقه ده. دقه رنګې ګورې زمونږ او ستاسو دماغ هم دی، زمونږ مثال د میږي نه هم کم دی. مونږ ته حقه دنیا ښکاري چې څومره زمونږ نظر لګي، لیکن داسې انداز دی لکه میږي ته چې دا بار دنیا شته خو هغې نه مني، هغه عقل یې نه دی. دقه رنګې دغه جنتونه خوشحالۍ د رب العالمین شته خو زمونږ او ستاسو عقل یې نه اخلي. دا ادنا جنتي دی. هر انسان له به رب العالمین حدیث کې راځي 2 او یا ښځې په جنت کې ورکړي، هغې ته حورې وایي، حورې 2 او یا، دا د هر انسان دی. او هغه حورې به یې دومره خوبصورت وي، حدیث پاک کې راځي چې د هغې د پنډۍ نلې به بار ښکاري، هغې کوبس کې نه هغه اوبه پکې بار ښکاره کېږي، او د هغې په سر چې کوم سرپیچک او لوپټه ده، نبی علیہ السلام فرمایي د هغې قیمت د دې ټولې دنیا نه او دنیا کې چې څه د هغې نه زیات دی. نبی علیہ السلام فرمایي جنتي ښځه چې کومه خوشبویي پورې کوي، که د هغې خوشبویۍ دومره اندازه لکه چې په نوک د پاسه یې کېدی، نوک د پاسه خو ډېر معمولي شی راځي، دومره خوشبویي د دنیا ته راله، نو د دنیا د ګوټ ګوټ پورې به دا خوشبویي خوره شي، څوک به د خوشبویۍ د لاسه ژوند هم تېر نه کړي. او حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یو جنتي ښځه که دا خپل مخ دی دنیا ته راښکاره کړي، یو جنتي ښځه ابه دومره برېښنا کوي لاشرقت صبحات وجهها ما بین المشرق والمغرب، وی د هغې د مخ دا شغلې او پلوشې به د مشرق نه مغربه پورې د دنیا روښانه کړي. دا الله تعالی جنتیانو له مقرر کړی. جنت کې به بازار لګي، بازار، هغې بازار کې به څه ملاویږي؟ هغې کې به شکلونه ملاویږي، شکل. زه اکثر طالبانو ته دا وایم که یو سړی د دنیا کم نعمت حاصلول غواړي نو الله تعالی ورکوي، چاله ورکي چاله نه، خو چاله خو یې ورکي که یو سړی د هغه وایي بادشاهي نو ډېرو خلکو له الله بادشاهي هم ورکړو، یو سړی وایي نو زما دومره زره جربه جایداد نو ډېرو له خدای دا هم ورکړی، یو سړی وایي ما له دومره مال نو ډېرو له الله دا مال هم ورکړی. لیکن که یو سړی دا وایي چې زما دا خپل شکل نه دی خوښ، زما د فلانکي د سړي په شان شکل خوښ دی، دې دا حاصلولی شي؟ نه.
د چا چې څنګه رنګ دی تور دی که سپین دی همغه به وي، چې څنګه سترګې دی همغسې به وي، چې څنګه خوله ده همغسې به وي، چې څنګه غوږونه دی همغسې به وي. دا نه په اوټونو تا ته شکل بدلیدی شي او نه په پیسو بدلیدی شي او نه په دواګانو دی بدلیدی شي. بس دا الله یو فیصله کړې، خپل شکل په یو طریقه نشي بدلولی. لیکن جنت کې چې بازار ته ورشي هلته به شکلونه لګېدلي په شیشو کې بند، دانچې به ډیزاینونه به نو خلک به ګوري. نو که ستا په هغه کې یو شکل خوښ شو چې دا شکل زما خوښ دی، نو هغه دروازه به کړکۍ کولو کړي او په هغه شکل کې به ورننوځي او مقه شکل به جوړ شي. شکل هم ستا په خپله خوښه دی. زما خو داسې پوزه نه ده خوښه ده، بل شان مې خوښه ده. دا رنګ مې نه دی خوښ، دا رنګ مې ځان له خوښ دی. دا اندازه مې نه ده خوښه، دغه اندازه مې خوښه ده. نو چې کم شکل دی خوښي، کم رنګ دی خوښي، اقصې به شي. خو یار یو څیز دی، داسې نښې نښانې به د خپلې الله پاتې کوي چې په هغې د هغه خپلې ښځې وپېژني، چې د پېژنګلونه ونه ځي. شکلونه به هم درته میلاوېږي. او د جنت په بازار کې خرید و فروخت نشته چې ته شی واخلې، هغه تا تاسې هم په خپل کور کې میلاوېږي. د جنت بازار کې به جنتیان یو بل سره ملاقات کوي، یو به یو بل سره میلاوېږي، بل به بل سره میلاوېږي، او داسې به خوشحاله یو بل سره. ځکه نبی علیه السلام فرمایي نه هلته بیماري شته، دنیا کې په سړي غم بیماری ده، بیماری نشته. نه هلته عمر تېرېدل شته چې په کوم عمر هم په هغې به، نه هلته مرګ شته، مرګ هم نشته، نه هلته د دنیا دا غمونه شته. که دنیا کې یو سړي د پلار یو بل له وجلي که نه، او دنیا کې یو بل سره روانه وي، هلته به رونی. بس د دنیا دا بغضونه دا په دنیا کې پاتې، هلته به یو ورورولي وي، لکه سړي یو سړي ړچې دی داسې به، لکه رونو منځ کې م اختلاف کیدی شي، د سړي ړکې خو اختلاف نه کن، داسې به لکه یو انسان. هېڅ اختلاف، بغض، حسد، روانې جګړې، فتنې دا به بالکل نه. لاړې پکې نشته چې لاړې وتوکې، لاړې ماړې نشته په هغې کې. د پوزې دا بلا چې خلک توکي دا پکې نشته. لوی او دسماتې نشته، رکوټې او دسماتې نشته. هلته چې سړی موړ شي یو اګرمې به وکړي، د هغې نه به هم داسې خوشبویي لاړه شي چې د دنیا خوشبویي هغې ته نه رسي، بیا به وږي شي. خوله به تې وځي، خو خوله به یې داسې خوشبویي کوي لکه د بهترینو خشته خوشبویۍ په شان خوشبویه به نه به متیارې سړي له ورځي، نه به لوی او دسماتې ورځي، نه پکې لاړې توکل شته، او نه پکې نور څه ګندونه مندونه شته. دا قصې پیسې په جنت کې نشته. نو سړی به خوشحاله، همیشه خوشحالي به، نه د ډاکټر ضرورت شته او نه د بل څیز ضرورت شته. او چې کومې محلات دي محلات، نو د کور یو خښته به د سرو زرو وي، بله به د سپینو زرو به، او داسې محلات به چې دننه نه به بار ښکاري، بار نه دننه. نو صحابو په زمانه کې خدا قصې نه وې، هغوی به دا به څنګه اوس د تاسو په خپله ولیدل د شیشو دا محلات چې سړی دننه ناست دي، بار ورته ښکاري، بار نه دننه ښکارېږي، داسې اعلی محلات دی. نو چې دوی جنت ته لاړ شي یو بل سره به ملاقات وکړي. نو په هغه ملاقات کې چې کور ته بیا راشي، نو ښځې به دوی ته وګوري، نو دوی به د دوی به نوره خوشبویي او خشتوالی زیات شوي، او د ښځو به د دوی نه زیات هغه خشتوالی ښکاره شوي، زیات شوي به. او په هفته کې یو ورځ لکه څنګه چې زمونږ د دنیا افتر او موږ د جمعې مانځله راځو، ګورې په جنت کې شپه نشته، یو شان ورځ ده، یو شان ورځ به شپه پکې نشته. نو چې هفته کې د هفتې په اندازه باندې یو ځل به دا ټول جنتیان راغون شي، ټول به ځي یو ځای ته چې ډېر د خوشحالۍ ځای دی، ټول به ځي. چا ته به د سرو زرو کورسۍ لګېدلي، چا ته د سپینو زرو، چا ته د نور، چا ته د زمرودو، چا ته د نورو څیزونو اعلی اعلی کورسۍ به، او په هغې به ټول کښېني. او څه ته به ځي؟ د رب العالمین دیدار له به ځي چې الله ورته خپل ذات وښایي. نو ټول به ناست دي کې رب العالمین به ورته خپل ذات مبارک وښایي، خپل لایق شان سره. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې هغې کې به دونه خوند دي چې کم جنتی په جنت کې 80,000 کاله د جنت خوشحالۍ تېرې کړي، 80,000 کاله په خپلې وینا کېږي، نو هغه د 80,000 کالو خوشحالي د الله تعالی د یو سکنډ په دیدار به تېره شي. دومره د الله په لیدو کې خوند او خوشحالي ده. للذین احسنوا الحسنى وزیاده. کم سړي چې په دنیا کې ښه عمل کړی دی، د هغې به الله وله ښه جزا او ښه بدل هم ورکړي، او خپل دیدار به هم ورکوي. نو حدیث پاک کې نبی علیہ السلام چې فرمایي، نو یو قرات پکې روایت پکې نام چې انا اجزا به،
د جنت د جنتیانو د بدلونو نه یو بدل د رب العالمین دیدار هم دی چې دې ته به الله تعالی خپل دیدار ورکوي. یو مخصوص دروازه د باب الریان ورته وایي. دا بره دروازه کولو شوې ده دې کسانو ته، بار کسانو ځای نشته، بره دروازه ورته کولو. باب الریان ورته وایي. باب الریان ورته ولې وایي؟ دغه ځای به یو خشته نهر مزیداره وله بیږي، نو په دغه وله چې ابه صرف روجهدار به پې داخلېږي، بل څوک نه. نو چې روجهدار په هغه وله ورځي نو د هغې نه به اوبه څکي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې یو ځل د هغې ولې نه چې اوبه وڅکلې عمره به بیا تږي نه شي. ګورې دا هم دا تاسو زه خبره کوم، د جنت دا خوراک چې خلک خوري وږي کېږي به نه، د جنت اوبه که څوک څي تږي کېږي به نه، دا به د خوند دپاره خوراک او څښاک کوي. هلته لوږه تنده نشته. لکه بعضې وخت کې سړی موړي او میوې ته چې موړ شي نو میوه یو صحابي د نبی علیه السلام نه تپوس وکړ، وی د الله رسوله وی جنت کې به څوک فصلونه کري؟ وی او یو سړی وی هغه به رب العالمین ته دا درخواست وکړي چې یا الله زما غنم وتړه شوی دی، غنم کرم. نو رب العالمین به له تخم ورکړي، نو دی به لړ شي ځمکې له هغه تخم به پکې وکري، نو په رب په سترګه کې به هغه تخم زرغونم شي، ابه کامیابم شي، ابه لوم شي، او د هغې نه به ډیري ډیري غنمم جدا شي. نو الله به ورته فرمایي وی واله ای بني آدمه ستا خېټه په یو شي نه ډکېږي، ته اوس غنم څه کوې د خدای نیکبخت؟ تیاره ډوډۍ در راځي، په غنمو څه کوې؟ تیار درستخان به راځي. او ګوره دنیا کې خو چې سړی عامه ډوډۍ خوري نو خو سړی هر څه خوري، خو چې دی میلمه شو د میلمستیا ډوډۍ بل شان دي. نو جنت کې به هر وخت چې سړی خوراک کوي نو هر وخت به میلمه عامه ډوډۍ بني، د میلمستیا خوراک واجبه، هر وخت به جنت کې میلمه، او میلمه به د چی؟ میلمه به د رب العالمین، نزلا من غفور الرحیم. هر وخت به د خوراک د میلمستیا به د الله د بل چا بني. نو چې د میلمستیا خوراک دیني او ویم د رب العالمین، نو د هغې اندازه استازو لګوي. نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې د جنت دغه خوشحالی دي، لیکن یو سیکنډ چې د الله تعالی دیدار وکړي د جنت دا او 1000 کالو خوشحالی به درنه هېره شي، او د الله تعالی هغه دیدار په دې روجو باندې میلاویږي. نو دا یو ډېره مبارک او د برکت میاشت در باندې رب العالمین راوستې ده. خو وروڼو دې نه فایده واله، یو دا مهرباني وکړې چې روجه ونیسې او په روجه کې عبادت کوې د الله تعالی، د ګناه نه پکې ګورې ځان وساتې، او عبادت سره یو تلاوت د قرآن حکیم کوي، څومره چې موس کېږي د قرآن حکیم تلاوت کوي. او که تعالی په ناظره قرآن شریف نه درځي نو قل هو الله احد سوره اخلاص خو هر مسلمان ته یاد دی، ادې تلاوت کوي. د قرآن شریف د تلاوت نه د الله په دربار کې بهترین څیز بل نشته. د ټولو ذکر او اذکار نه د قرآن حکیم تلاوت الله ته زیات خوښ دی، دې کې ډېر لوی اجر دی. او چې د قرآن حکیم تلاوت باندې ستړی شي نو بیا عام ذکر او اذکار کوه، لا اله الا الله وایه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا وایه، لا حول ولا قوة الا بالله دا وایه. څومره ذکر او اذکار، درود شریف په نبی علیه السلام دا خامخا وایه، دې کې ستاسو ډېره فایده ده. او یو څیز درته بل ښیم چې هره روژه کې زه بیانوم، صلات تسبیح خامخا کوئ. صلات تسبیح داسې یو منځ دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل تر د حضرت عباس رضی الله عنه دا د پیغمبر علیه السلام څخه کتره دی خپل، او ډیره انتهایی محبت د نبی علیه السلام د سره او د پیغمبر علیه السلام سره، دومره مینه وه د نبی علیه السلام سره چې پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې نو د مینا په میدان کې د یو غونډۍ لاندې د حج په دې موسم کې د مدینې شریفې خلک راغلي و، نبی علیه السلام له دعوت ورکړه، وی ته موږ سره مدینې شریفې ته لاړ شه، دلته یې دا خلک تنګی او موږ سره مدینې شریفې ته لاړ شه، بس هلته به موږ حفاظت کوو، څوک درته غږ هم نشي کولی. نو پیغمبر علیه السلام ورسره فیصله وکړه، هجرت یې کوه. نو دا عباس رضی الله عنه هغه وخت کې لا کافر و مسلمان شوی نو دی راغی ودرېده، وی د مدینې خلکو یو خبره درته ګورې کوم، اگر چې زما او در وارده دین مې د یو بل نه جدا دی، خو خبره درته دا کوم چې ګورې تاسو دې خپل وطن ته بوځئ،
دلته خو د دشمنان ډیر دي، خو د یو مضبوط قوم دی، نو د هغه قوم په وجه دته څوک غږ نشي کولی. هسې نه که دې تا ثبوت هلته خو قوم نشته څوک ضرر ورته ونه رسوي. نو زما دیر واره ته ګورې که چا پوټې نقصان هم ورسو د هغې تپوس به ګورې زه ستاسو نه کوم. سوچ پې وکړې که ښه حفاظت زما د دیر واره کولی شی نو بویه دی، او که نه شی کولی مې بوز دی مینه وه. او چې کله نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو، نو د هجرت په 2م کال باندې د بدر جنگ شوی، هم په دې رمضان کې شوی، که موقع پېښه شوه نو شاید چې دی ته بیا بله جمعه وکړو. د بدر غذا په رمضان کې شوی وه، نو په هغې کې 80 کسان کافران مردار شوي او 80 کسان کافران مسلمانانو نیولي جمدي بوتلي. نو په هغې کې یو حضرت عباس رضی الله عنه دغه وخت کې دا کافر دی نیولي، چې دی ونیوه نو دا قیدیان د کافرو مسلمانانو لاسونه ورله شاته تړلي او یو دوه قیدیان یې تقسیم کړي په مسلمانانو، دا ځان سره کورونو ته بوځئ. اتفاقا حضرت عباس رضی الله عنه چې چاله ورکړی هغه د پیغمبر علیه السلام ګاونډي و، نو دل هم شاته لاسونه تړلي چې دا اونه تختی چې روانې ونه کړي. نو چې لاسونه یې تړلي و، نبي علیه السلام د شپې بار راوت، یو ام المؤمنین ده هغه فرمایي وی نبی علیه السلام به کله دننه د کوټې نه بار راوته او کله به کوټې ته دننه ته، کله به دننه کېده او کله به بار کېده. نو وی زه پې پیش شوم، وی زه ورنږدې شوم، وی چې د الله رسوله ولې دننه بار کېږي؟ وی ما ته یې غږ ونه کړ، خو زه پې دومره پیش شوم چې هغه دیوال نه هغې غاړه حضرت عباس هغه کور کې و، هغه له مټې لږې سختې تړلې شوي نو هغه به زبیرګي کوله حضرت عباس. د هغه د هغه زبیرګو د وجې نبي علیه السلام له خوب نه ورته، کله به دننه کېده کله بار کېده، لیکن دومره انصاف و په نبي علیه السلام کې چې نور قیدیان هم لاسونه تړلي دم تړلي، دا سفارش یې نه کو چې د ماره تر لاسونه ګورې نرم کې، د ټولو به یو حال. نو دا ام المؤمنین د مسلمانانو مور پوه شوه، نو سوال جواب یې هغوی ته وکړه چې د عباس بیرګي کوي او نبي علیه السلام له خوب نه ورځي، سفارش خو نه کوي. نو هغه لاسونه لږ نرم کړل چې بیرګي په قلار شو، د هغې نه پس پیغمبر علیه السلام وده شو خوب یې وکړ. چې سار قیدیان ټول پیش شو، نو حضرت عباس د نبی علیه السلام یا د مدینې منورې و، د هاشم بیبي د عبدالمطلب مور، د نبی علیه السلام د نیکه مور، دا د مدینې منورې و. نو د مدینې خلک راغون شو، هغې وی د الله رسوله څه فیصله به کوو، مهاجر م. نو دا فیصله وکړه چې دین و فدیه والو، جرمانه به ترې والو، د یو قیدین و پرېبېدو. نو د مدینې خلکو وی مونږ خو د عباس نه فدیه نه الو، دا زمونږ خورایې دی، دته مونږ بخو. د دواړو جهان مبارک سردار او فرمایل نه عدل او انصاف دا دی چې د پردي نه الو د خپل نه به سر کېل. عباس ته یې ته هم فدیه ورکې. عباس ورته وایي د الله رسوله تا ته خو پته چې زه مسلمان یم، خو پټ مسلمان هم، کافرو په زور راوستی وم ځان سره. ورته یې ویې کاکاجي پټ مسلماني دی یو الله ته پته ده، خو راغلی د کافرو سره په سب کې مونږ نیولې، ته به هم فدیه ورکې او ته به ډبل ورکې، د ځان به م ورکې او ستا واره د عقیل د علي صاحب رور د هغه به م ورکې، ځکه غریب دی او ته مالدان. دی ورته وایي وی د الله رسوله وی تا ته خو پته ده چې زه م غریب یم، ما سره څه نشته. وی ښه کاکاجي تا سره څه نشته؟ وی نه. وی ته چې کله را روانېدې نو تا خپلې ښځې له ام الفضل له یو بټوه ور نه کړه چې تا ورته وایي چې دا ځان سره کېده، که زه مړ شم نو ستا به پکار شي، او که زه جمدې رالم ماله به یې راکړي. تا ام الفضل له خپلې بیبي له هغه بټوه نه ورکړه؟ وی دې نه یو زه خبر یم، یو زما ښځه خبر ده، او ته ته الله خبر کړې، معلومیږي دا چې ته بلکل په رښتونې پیغمبر رښتونې رسول. هغه ډبل فدیه ترې واخېسته، امې ته خپله واخېسته، امې ته در واره واخېسته. دا د نبي علیه السلام انصاف و. مینه یې ورسره دومره زیاته وه چې د هغې اندازه نشته، دومره مینه چې یو ځل دی راغی نبی علیه السلام ته کېناسته اسلام نه پس، وی د الله رسول چې مونږ تا سره ناست یو نو وی دا خلک زمونږ قدر کوي، او چې ته پاس نو مونږ ته هغسې نظر بیا څوک نه کوي. نو نبی علیه السلام نیغ راغی او ادرت او صحابو ته یو تقریر وکړ، وی واورئ ګورئ ای خلکه، عباس زما تره دی او تره د پلار په ځای وي. ګورئ که جا عباس خفه که نو زه خفه کړم، او که چا زه خفه کړم نو ګورئ لوی الله خفه کړم. دومره مینه وه د حضرت عباس رضی الله عنه، او هغه ورسره څونه مینه. د هغه نه یو ځل چا تپوس وکړو، وی ته مشر او که نبي علیه السلام مشر دی؟ نو عباس رضی الله عنه ورته وایي لږ فرق و په عمر کې د دواړو.
وی ته مشر یې که نبي علیه السلام مشر دی؟ وی انا اصن وهو اکبر. وی په عمر کې ته زه زیات یم او نور مشر هغه دی. ګوره ځکه هغه پیغمبر دی، موږ په ایمان راوړو، نو نور مشري د نبي علیه السلام ده. یاره عمر ته زما زیات دی. دغه حضرت عباس رضی الله عنه یو ځل نبي علیه السلام ځان سره کېنه، دومره چې نږدې تریم وي او مینه هم وي، نو د پیرزون شی به ورته ښایي. وی کاکاجي یو شی درته نه ښي، یو ډالۍ دله نه در کوم، دا ګوره د نبي اسلام الفاظ، یو څیز درته نه ښیم، یو ډالۍ نه در کوم، یو تحفه نه در کوم، داسې یو څیز نه در کوم چې 10 قسمه ګناهونه د الله وبخي. کاکاجي وی داسې شی به در کم که تا هغه وکړو نو واړه او لوی ګناهونه، زاړه او نوي، پټ او ښکاره، دا به درته الله تعالی ټول دا ګناهونه وبخي، 10 قسمه به درته الله وبخي. او بیا ورته نبي علیه السلام فرمایي چې کاکاجي که دروازې کولی شي روزانه کوه، که روزانه نشي کولی نو په هفته کې یو ځل کوه، که هفته کې نشي کولی میاشت کې یو ځل کوه، که میاشت کې نشي کولی کال کې یو ځل وکړه، او که کال کې هم نشي کولی هر کال نو عمر کې یو ځل پرې خامخا وکړه. نو صلات تسبیح یې ورته وښوه. نو ګوره نبي علیه السلام خو 10 قسمه ګناه پرې معاف کېږي، او ورته فرمایي چې روزانه کوه، روزانه نه نو په هفته کې کوه، که نه میاشت کې کوه، که نه عمر کې یو ځل. صلات تسبیح څه شی دی؟ د 4 رکعاتو نفلو نیت به وکړي، عام نفل چې څنګه ته کې 4 رکعاته نفل، او هغه وخت کې به دا مونځ کې چې کوم د وخت کې نفل صحیح کېږي، نفل چې کوم وخت کېږي، چې کوم وخت کې نفل نه کېږي دا مه کوه. لکه د سهار دغه نه پس د نور د سبا د خطو نه پس به نه کې تر نور خطو پورې، بیا چې کله نور راوچت شي نو بیا کولی شي تر د ماسپښینه پورې، ماسپښین نه پسې تر مازدیګره پورې کولی شي، او د مازدیګر د مانځه نه پس تر ماښامه پورې بیا نه کې، او د ماښام نه پسې هم کولی شي، د شپې هم کولی شي. نور خطو وخت کې نور چې په دې منځ ودرېږي او نور چې پرېږدي 3 وختونو کې بیا نه کې. 4 رکعاتو نفلو نیت به وکړي. عام 2 طریقې حدیثو کې دي، خو چې کوم اسانه طریقه هغه درته ښیم. نو چې ته سبحانک اللهم وبحمدک ووایې، وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک، نو 15 کرته به ووایې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دقې پورې حدیثو کې دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا بسم الله پکې په سر کې په سورۃ تسبیح کې نشته، ښه ای تراو کې خو تاسو وایي سورۃ تسبیح کې نشته. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا دی. یو ځل که وسره ولا حول ولا قوت الا بالله نو خیر، یو روایت کې شته، لیکن مشهور روایتو کې دقه 4 کلمې دي. 15 کرته به ووایې، بیا به اعوذ بالله بسم الله ووایې او قرات به ووایې. نو چې فاتحه او قل هو او اخلاص کې او لا رکوع لنیتلی، د رکوع د تلو نه مخکې به 10 کرته ووایې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نو چې بیا قرات اخلاص کا او رکوع ته لاړې نو په رکوع کې به 10 کرته ووایې. د رکوع هغه تسبیحات کوې که نه وې، او که هغه وې نو هغه تې مخکې ووایې که وروسته وې، خیر 10 کرته په رکوع کې، چې د رکوع نه پاسې سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد ووایې، د هغې نه پس بیا 10 کرته ووایې. بیا چې سجدې له لاړ شي په یو سجده کې 10 ځله، سجدې نه چې کښېنې الله اکبر ووایې نو 10 کرته به ووایې. بیا په 2مه سجده کې به 10 کرته ووایې، نو دا په یو رکعت کې 15 کرته جوړېږي. او که یو ځای کې د ییر شو، لکه په یوه سجده کې د ییر شو مثلا، نو ورپسې چې بل کوم نږدې دی د هغې وخت کې 20 کرته به ووایې. او که مونځ کې خطا شو سجده سهوه کې، نو په سجده سهوه کې نشته. او شمېرې به یې څنګه، نو چې لاس یې تړلي د یوې ګوتې له زور ورکوه، لاسونه خو یو بل د پاسه پراته دي، د بلې له زور ورکوه، دا یې شمېر دی. یا لاس ته یې ویزان دي نو په دې زنګون د لاس ایښي دي په دې رون، نو یو ګوتې له زور ورکوه. یا په سجده کې وي نو یو ګوتې له زور په ځمکه ورکوه، خپله درته شمېرې لیکېږي. دا به په 4 رکعاتو کې پوره کړي. بیا چې 2م رکعت ته پاسې د بسم الله نه مخکې به 15 کرته وي، یعنې اول ځل په لومبي ځل کې 15 کرته دي، او نور ټول 10 کرته دي. د رکوع د تلو نه مخکې 10 کرته، په رکوع کې 10، قومه کې 10، رکوع نه چې پورته شي، دواړو سجدو کې 10 کرته، او د دواړو سجدو په منځ کې 10 کرته. دا خامخا کوي. روژه کې درته ولې ښیم، مولوي صاحب د الله وبخښي هغه هم په روژه کې دا خون. دا ولې؟ دا ځکه چې دا صلات تسبیح تا په روژه کې وکړو، دومره اجر به خدای درکړي لکه بغیر د روژې نه چې تا 80 ځله صلات تسبیح کړي، څومره ثواب دی، لکه 80 کرته چې دې کړي. نو چې روزانه ته کې مثلا وشمېره 10 ځله به صلات تسبیح ستا راشي په رمضان کې، نو 10 شوله په 80 کې ضرب ورکړه، نو 2001 کرته ته جوړ شو.
رب العالمین ډیر مهربانه دی. خو کوشش وکړئ چې الله تعالی تاسو هم خوشحاله کړي. موږ له خدای څه نه راکوي او په کومه طریقه موږ الله نه خوشحاله خو موږ الله خوشحاله نه کړ. د رمضان د میاشت کې ګوره یو اخیري ټکي درته وایم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې لومبی پوړی قدم کېښود وی آمین. نو په دویمه چې قدم کېښود نو وی آمین. نو چې په دریمه پوړی کېناست نو بیا وی آمین. موږ خو په دې میاشت پوړی کېنو او نبی علیه السلام به په دې دریمه پوړی کېناستې. نو چې کله هغه تقریر نه فارغ شو نو تپوس صحابو ته تپوس وکړو درې ځله تا آمین ووایي. موږ خو څه دعا ونه لیده. وی دا جبریل علیه السلام راغی نو ما ته یې ده ووایي چې هغه انسان چې د هغه مور پلار جمدي وي او دې دومره مور پلار خوشحاله نه کي، د هغې دومره خدمت ونه کي چې د مور پلار د خدمت د برکت نه ځان جنت ته ورسوي، نو الله دې تباه کړي. دی به د مور پلار دومره خدمت کوي چې د مور پلار د خدمت د وجې په ځان جنت ته بوځي، او چې ځان جنت ته بونه ځي نو خدای دې تباه کړي. نو ما چې آمین. ښه دویم ځل یې دا وایي چې ستا نوم د چا مخکې واغېستی شي او دې ورباندې درود ونه وایي، نو هم خدای تباه کړي. نو ما چې آمین. نو د نبي صاحب نوم چې واغېستلی شي نوم یې احمد او محمد دی صلی الله علیه وسلم. نو یو ځل پې درود شریف ویل ګورې واجب دی، او که په یو مجلس کې بار بار ویل کېږي لکه ته یو ځای کې ناست دی او بار بار یو نعتخوان وایي یا یو مقرر وایي، نو لومبي ځل باندې درود واجب دی، په دویم ځل بیا مستحب. او چې په درېیمه پوړی مې خپه کېښودله کېناستم نو وایي چې د رمضان میاشت په چا راشي او دې پکې دومره عبادت ونه کړي چې په الله ځان وبخي، ډېر هم خدای تباه کړي. نو مې چې آمین. نو دومره عبادت به پکې کوی چې ځان په خدای وبخي، او که دومره عبادت هم ونه که نو مقدس فرشتې خیرې کړي دي او په ټولو پیغمبرانو کې مقدس پیغمبر پې ګورې آمین ویلی. نو خامخا عبادت وکړي. مونږ بس زمونږ بسي د دنیا چې روزګار کې او کاروبار کې نوم تسبیح لاس کې اړولی شي، په ګاډي کې ځې نوم ته تلاوت کولی شي تسبیح اړولی شي. مونږ په زول به یو په یو دکان کې ناست بل په بل کې ناست، یو په یو لاره بل په بله لاره، یو جومات کې بل جومات کې، یو د پټي په یو پول او بل په بله پوټ او یو بل سره غیبت. دې نه جوړېږي څه. نو دا مهرباني وکړئ چې تاسو الله پکې یاد کړئ او عبادت پکې وکړئ. په رمضان کې الله به راضي شي، الله به درله لوی اجر درکړي. رب العالمین دې موږ له مور او پلار د چا مړي نو د هغې قبر لتلی شي او د هغې دپاره دې تلاوت کولی چې ثواب دی ورته بخي، منځ کولی چې ثواب دی بخي، صدقه دې کوي او ثواب دی وله بخي. دا ډېره لویه خبره ده. رب العالمین دې موږ له په رمضان کې او په نورو میاشتو کې د عبادت کولو توفیق راکړي. دا زموږ دلته کې یو ګاونډي دی سبحان الله لور بیمار دی او دعا غواړي، رب العالمین دې وله شفا ورکړي. الله دې جوړ کړي، ډېر خدمتګار سړی دی او ستاسو خصوصا د زمیندارو ښه ډېر لوی خدمت کړی دی. رب العالمین دې وله شفا ورکړي، الله دې جوړ کړي. کم سړی چې ګیره نی او دې اذان کوي، اذان جایز دی، خیر اذان کې ګیره او ناګیره دواړه څه لازم نه وي. ښه دا دی چې په سنتو برابر یې هغه د اذان وکړي، لیکن که یو سړي ګیره نی او اذان کوي نو پروا نشته کولی شي. او ګیره پرېږده که نه، ښه خبره د پیغمبر سنت دی په رمضان کې چې د پرېښود الله به درله ډېر لوی اجر درکړي. تر کومې پورې به خریل مخ ګرځئ؟ خریل مخ د نبي علیه السلام ښکلی مخ د الله خوښ و، په هغې ښکلې خشته ګیره وه او ګیره د ډول شی دی، ګیره د بې ډولی شی نه دی. که ګیره د ډول شی نه وي نو بیا نبي علیه صحابه پیغمبرانو هم ولې پرېښودل. دا ډول دی ښه، نو ګیرې پرېږدئ، ګیرې مخ رایې. شپږو شپو کې هم ختم کولی شي، په دریو کې هم کولی شي. ښه دا ده چې لږ لږ تلاوت یو خشته ویلې کېږي. د غلا په بجلی باندې پخلی کوي، روجه کېږي که نه؟ روجه کېږي، دا نه چې نه کېږي، خو آرام خوري ده، دا آرام خورۍ نه ځان ساتل پکار دی. بعضې بانګیان د وخت نه مخکې بانګونه وایي. هر چا سره نن سبا ګړی دی، د چا بانګ ته مه ګوره، خپلې ګړی ته ګوره، خپل ټیم ته ګوره. او بانګ والا لم پکار چې د وخت نه مخکې وروستو بانګ نه وایي، په ټیم بانګونه وایي. بانګ دلیل نه دی، دلیل ټیم دی. ټیم به پوری او یو سړی به بانګ نه وایي، دی به 10 منټه او په وخت پس بانګ وایي، ته بانګ ته انتظار کوي. ګړی نن سبا داسې کور نشته چې ګړی پکې نشته، او داسې سړي نشته چې ګړی باندې پوهېږي نه. او نن سبا خو داسې ګړی راوتلي چې په 20-25 روپۍ ګړی کېږي. د دومره لویه خبره نه ده. نو چې د دنیا هغه د ګمراهۍ خردجال ټي وي په 15,000 او 6,000 آلې، نو د روجې دپاره په 10 روپۍ ګړی هم ته نشي اخیستی. یعنې چا نه تپوس کوه. بانک دلیل نه دی، دلیل وخت دی. سبا ختل، سبا چې راوخېږي بس حقه ټیم دا نقشې نن سبا پاک جومات کې لګېدلې دي. سبا ختل او نور پرېوتې، دا دلیل دی. سحر بانک کې که الصلاة خیر من النوم، دا سړي نه پات شته بالکل
خیر دی د سحر بانک کې الصلاة خیر من النوم پشتا خو که د سحر په بانک کې زمونږ بعضې علماء لیکي لکه امام محمد صاحب رحمت الله علیه که یو سړی د مانځه نه مخکې اواز وکړي چې خدای مو وخت جمع تیاره ده نو دا خیر دی بده نه ده خلک اکثر ودي نو راپاسي د زکات په پیسو باندې پول جوړول نه بالکل نه زکات به چاله ورکې غریب له چې هغه مالک وګرځي نه په پول جوړولی شي نه په لاره جوړولی شي نه په جومات لګولی شي یو غریب به د مالک کې او تراو په ختم کې دا نشي ورکولی زکات پیسې ګورې د تراو کې چې کم ختم در امام کوي هغه له ورنه کې په اجرت کې به زکات پیسې نه ورکې هغه لاس خیراتي کې پیسې ورکوه او دا م وره کم حافظ صاحب چې مخکې ختمونه کوي هغه دا نیت ونه کوي چې ختم دی لکم چې خلک پیسې راکړي دا به نه کوي ته د الله د رضا دپاره ختم کوه د پیسو په تم او په لالچ دی نه قاري حافظ ختم کوي او نه تاسو داسې کوئ چې دا راولو جوړې جاړې ورسره کوو څونه پیسې باخلو څونه به درکوو نه دا شی به پکې نه کوي او هسې که څوک بیا خیراتي پیسې وله ورکوي نو وردي کې خو قاري صاحب هم دغه نیت نه کوي لوی اجر او لوی ثواب دی څوک به څه درکوي خو 500-600 روپۍ به درکوي که نه نو په هغې هغه ټوله خواري بربادی داسې مه کوه نو دغه ده قرض چې چاله څوک ورکي او کال پې تیر شي زکات پې شته که نه داسې صورتحال دی زما چاله قرض پیسې ورکړي دي نو که دا خوراکي بعضې وقت څوک چاله پیسې بیا نه ورکوي نو بیا زکات ولې ورکوم او که خوراکي نی او مال یې راکوي زکات پې زه ورکوم زما مال او که راته پته نه لګي چې راکوي که نه راکوي نو خیر دی که د شکي مه ورکوه خو چې کله دا مال دی روځي نو چې څومره کاله پې تیر شوي دي نو د هغې ټولو زکات په بیا ورکوي ځکه مالک یې ته مال ستا دی یو سړی پیسې نظر کی او د ضرورت په دې جومات د نظر خو مختلف صورتونه دا ته ماته بیا ځان نه وه چې تا په څنګه نظر کړی منخترې څنګه کړی ده که چاته د پیشبني نه مخکې د لوی او د سماتې پیښ شي او د غسل حاجت پیښ شي اذان نه پس بالکل د اذان نه پس هم ته لمبلی شي که یو سړی یا سړی دی که ښځی او هغه د لوی او بېودسي پیښه شي نو د اذان نه پس د سبا د خطو نه پس هم لمبلی شي یاره پوزه کې به اوبه بره نه راکاږي او نه به غرغړه کې صرف خوله کې به اوبه واچوي او پوزې دې سر کې به اوبه واچوي ښه دا ده چې کله دې ماښام بیا روژه ماته کي نو پوزه دې بیا پوره ووینځي او غرغړه دې بیا وکړي ماښام نور لمبلی شي بالکل په روژه کې عطر بالکل استعمالولی شي ګرباتی به نه استعمالی ګورې د هغې هغې لوګې به نه استعمالی او طالب کې که یو سړی اودس ماته کوي هغه شرعي طالب چې برابري لکه محمد خان جومات کې نو په هغې کې اودس کولی چارهدم پکې کولی شي دې څه مشکلات دي دعا غواړي الله دې مشکلات بخي او سپېلني قصدن لوګې راښکل دا روژه خرابوي او که غیر اختیاري لوګې تیر شي نو روژه پې نه خرابېږي او دا یو دې لیکي چې پېشمني وکړو نو دا ترخې اوبه بیا خولې له راځي یو 2-3 ګنټې پس نو دا اله راځي چې مال ډېر وخیجی لکه ګزاره کوه نو بیا به ترخې اوبه چرته م خولې له نه راځي ترخې خواله داسې نه راځي ته ګورې نه ترېشل ته چې ګېډۍ ډېرې ورکړي نو اکثر یې را واپس کوي بیا څومره ګېډۍ که په قلار ګېډۍ ورکوي نو هغه نه را واپس کوي خو چې ډېرې زیاتې ګېډۍ پکې وردننه کړي نو هغه بیا واپس راغورځوي دا خو مې څه خوشطبي وکړه د سره خو دا مهرباني ده چې خوراک لږ کم کوئ او که بیا څه ترخې اوبه دله راشي خولې له نو توکی یې حلق که تریخ پاتې شي پروا نشته دغه اوبه به تیری نه دا وکړي رب العالمین د رمضان دا روژې په موږ په خیر و عافیت تېره کړي الله موږ له پکې د عبادت توفیق نصیب کړي رب العالمین د غمونو مصیبتونو آفتونو بلیاتو نه په امن کې وساتئ یا الله ته زموږ حفاظت نصیب کړي زموږ د وجودونو زموږ د مالونو زموږ د ایمان زموږ د نیک عمل حفاظت نصیب کړي د ګناه او د شرونو د فسادونو د فتنو نه الله په امن کې وساتئ د چا یو بل سره روانې دی الله په روغې باندې بدن لګي اچا په زړه کې شرعي حاجتونه د رمضان مبارکه میاشت د جمعې ورځ د تا حاجتونه زموږ پوره کړي الله د شر د مخلوق او د فتنو نه محفوظ کړي یو زنانه د هغې دعا غوښتې دعا ورته وکړي شرعي حاجت چې الله تعالی ورته پوره کړي صلی الله تعالی خیر خلقه محمد